ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو خبره ترې کومه په سینیر جرنالست فیاض ظفر باندې، کوم چې پرون ډیپټي کمشنر سوات هغه زورولې دی او هغه د 3 امپیو لاندې جیل ته استولی و. پرشر رالو څه د صحافیانو او څه چې کوم دی نو د قام او د سوات د خلکو فیاض ظفر سره د نورو صحافیانو د سوات په ترقۍ کې په پرمختګ کې یو ډېر مهم رول لوبولی دی. په 2004 کې زموږ لیده کاته شو او نه صرف فیاض ظفر سره په 2004 کې بلکې د سوات نور زیاتې صحافیانو زما د سوات په جیل کې یو ملاقات و د شپې چې د ماښام 5 بجو نه پس چې کوم دی نو ملاقات هغه ډېر زیات ګران وي، خو ما ماښام چې کوم دی نو زه د دغه صحافیانو په زور باندې او په تعلق باندې ما هغه خپل ملاقات وکړو. مطلب او غرض مې دا دی ګرانو کتونکو چې صحافي چې کوم دی د صحافي په هر ځای کې خیال ساتلی دی او د سوات صحافیان ډېر د سختو نه راتېر شوي دي، کوم چې هغوی وځپلي شو، بې کوره شو، بې دره شو، د هغوی دفتر یې هغې کې توړ پوړ شو، د هغوی نه کیمرې ماتې شولې. هغوی سره وختن په وختن څنګه چې په قبایلي ضلعو کې د صحافي ژوند ډېر زیات سخت وي، خو هغه باجوړ دی، مومند دی، وزیرستان دی، خیبر دی، جمرود دی، داسې نورې څومره قبایلي انګو، کوواټ او دغه علاقو ته هم زموږ نه زیات چې کوم دی نو صحافیانو ژوند هلته کې په خطره کې دی. اگر چې پاکستان د ټوله نړۍ کې د صحافیانو لپاره خطرناک مل ګرځولی شوي دی. یو شمېر صحافیان په دې کې ووژلي شو، وزورولی شو، غیب شو او د هغوی کاروبارونه تباه شو او بیا ورسره چې کوم دی په تیر شوي وخت کې، په موجوده وخت کې صحافیان د روزګارونو نه بېروزګاره شو او نن ډېر صحافیان چې کوم دی هغه مزدورۍ کوي. نو د صحافي ژوند داسې عجیبه دی، خو د چا ښه وی ښه یې په دې وی چې هغه ښه کارنامه کړې ده نو بله پارټي یې ټارګېټ کوي، او خو د چا بد وی نو وایي یاره دا یک طرفه دی، دا دې طرف ته دی، دا هغې طرف ته دی. نو صحافي چې کوم دی هر ځای کې ځوړند دی، د دشمن یې پته نه لګي. فیاض ظفر چې په دغه سیمه کې کمې ناوړې پیښې رامخې ته کړي دي، کوم هلته کې د پولیس کوم حرکات دي یا کوم یو ویډیو یې شیر کړې وه چې په رڼا ورځ باندې دغه خلک په سپینو جامو کې راځي، یو کس اوچتوي، نو دا ډېر زیات د افسوس خبره ده. لکه زه نننۍ یو خبره تاسو سره شیر کومه. سهار چې کوم دی زما دفتر ته یو کس رالو، د هغه په کور کې 3 معذوره خویندې دي او 3 معذوره بچي دي او بوډۍ مور یې ده او داسې ضعیفه ده چې هغه بوډۍ مور ته زه سلام کوم چې دغه معذورانو کفالت کوي، خصمانه کوي. او دغه روړله چې کوم دی خادم حسین له منګه رشکه چې کومه ده په چاندو باندې جوړه کړې ده. هغه د ورځې څه پیسې وګټي نو هغه کور ته پې کله چیني یوسي، کله پې چای یوسي. یوه خور په دغه کور کې روغه ده، هغه په پردي کور کې خدمت کوي. مازدیګر دغه وظیفې ته ایساره وي چې هغه راشي او دغه معذورو له یوسي او د هغې نه پس وخوري. د هغوی هغه ژوند دغه قصه بیانوله ډېره عجیبه ده. خو دغه چینچي چې کومه ده نن هغه سوځولو ته جوړ شوی دی او دا ټرفک والا بار دوی له پرچې ورکوي. زه خیراندار شم چې تا ته یو کس ووي لا ولې خو ناجیزه کړې نه ده، خو ناجیزه هم کړې ده. نو په دې لاره باندې ډېر چینچیانې چلیږي چې ناجیزه کوي، هغوی ته خو ته غږ نه کوي. خو چې تا ته کله دا ډرایور ووایي چې وروره زما په کور کې 3 خویندې معذوره دي، 3 بچي مې معذوره دي، بوډۍ مور مې ده، په تنبو کې په چوپال کې اوسېږم. نو ستا په دې اړه کې دومره ترس نه راځي چې څو حکمرانانو په دې خلکو باندې را سخته کړې ده چې وړه، چای، چینی، هر یو څیز ګران دی. ورځ تر ورځه چې کوم دی بجلي ګرانوي او بېګا دې نه اخله حکمرانانو. تیل نور هم ګران کړل، 300 نه تیل چې څنګه ډالر پرواز کوي نو دغه شانته تیل هم 315 باندې لیټر. دا کم دا څوک والي؟ لکه متبادل روزګار خو شته نه چې تا ولې روزګارونه دونه ورکړي دي، د روپۍ قیمت را پرېوته او بیا تیل خلکو ډېر ګاډي ودرول. خلکو چې کوم دی نو ډېر داسې چې کوم دی نو کارخانې بندې شولې، د وړو میلونه په راتلونکي وخت کې بندېږي. د بینکونو والا نه تپوس وکړئ چې بینکونو کې پیسې ختمې شولې. ډېر زوال طرف ته دغه ملک روان دی. خو خبره ترې مې کول چې صحافي دا آواز راپورته کوي نو هغه د دې حکمرانانو دشمن، د دې ادارو دشمن چې ته جرمانې ورکې. نو تا سره یو بل د 3 امپیو لاندې ولېږه که نه چې ته یو غریب سړي له جرمانه ورکې او هغه جرمانه ګوره بله ورځ یو سړي کډه وړله کډه او ځان له په خوارو باندې د بې کوره شویو د بل کور ته ته
په خدمت باندې. نو د صدریاب چوکۍ سره دغلته ټرافیک والا ګیر کړی دی، نو 15,000 پرچې ورته لیکلې ده او د ګاډي کرایه چې په 2,000 یې کړې وه، ډرایور ما ته وویل چې یاره ده راته ډېر مینت زاري وکړل، نو ما په 2,000 ورسره ښه وکړل، نو دا پرچه خو زه نشم ورکولی. نو بیا هغوی خپلو کې په هغې باندې لاندې باندې او وي دا زما د تیلو خرچه هم نه کېږي. نو لکه زه وایم چې دې ټیم کې دې خلکو کې احساس دومره نه راځي، انسانیت ختم شو، چې دوی کې انسانیت ختم شو چې دغه کم ټرافیک اهلکار دی او ته دله پرچه ورکې او چینچي ته بیا ودرې او چینچی د خو د شپارس نه خدای تپس راغی، نو ته به بیا چینچي ورکې. نو مړه ستا په دغه مسلمانۍ او په دغه انسانیت او په دغه باندې پته نه لګي چې زه څه ووایم. نو ګرانو کتونکو خبرې ترې مې کولې فیاض ظفر چې هغه یو ډېر تکړه صحافي دی، پارن میډیا له هغه ریپورټینګ کوي، یو شمېر ورځپاڼو له کوي، مشرق شان لوی ورځپاڼې له خو هم ریپورټینګ کوي، ټي ویګانو له کوي او نن سبا چې کوم دی نو هغه په ډېرو چینلو باندې راځي او د سوات په سختو حالاتو کې ډېر کردار ادا کړی دی او د دغې په وجه باندې د سوات د قام هم خوښ دی، د صحافیانو هم چې کوم دی نو ملګرتیا وکړه او هغه هم په خپله وینا کې د هغه ټول سیول سوسایټۍ وکلا عوامو صحافیانو د هغې ذکر کړی. ګرانو کتونکو زه یو صحافي ذکر کوم، د سوشل اکټیویست ذکر نه کوم. سوشل اکټیویست په خپل ځای باندې هغه یو بیل دغه دی صحافي، یو ډېر سینیر جرنالست چې هغه سره داسې ناوړی حرکت کیږي، نو دا ډېر افسوسناکه خبره ده. په دې باندې صحافیان چې کوم دی هغه چپ نشي پاتې کېدی. په سبا باندې یو بل صحافي امجد نومې دی، هم د سوات دی، په هغه باندې FIR کټ شوی دی. نو دا ظلم بندول پکار دي صحافیانو سره چې کوم دی، نو دا ظلم صحافیانو له تاسو څه ورکوي؟ صحافیان خو تاسو بېروزګاره کړل او صحافیان چې کوم دی د مایک حق هغه ادا کوي، هغه زورولې کېږي، هغه له دمکې ورکړې کېږي، د هغه کاروبارونه بندېږي، هغه ته نور سازشونه جوړېږي، په نورو سازشونو باندې چې کوم دی هغه بدنامول دي، په هغه بوختانونه لګول دي. دا زموږ په دې پښتونخوا کې داسې ډېر یو شمېر واقعیات چې کوم دی نو هغه مخې ته راغلل. نو په دې مې یو څو خبرې کولې چې فیاض ظفر صاحب ستا مړانې ته سلام، ستا جذبې ته سلام، د 400 صحافیانو د سره څنګ په څنګ ولاړو او اواز یې راپورته کړو. څومره تنظیمونه چې دي هغوی په دې باندې چپ نه دي پاتې شوي. دغه شانتې 400 کې تنګي تحصیل دی، شب قدر تحصیل دی، هغه صحافیان هم چې کوم دی تاسو لپاره اواز بیا د پښتونخوا صحافیانو او همدغه پریشر چې کوم دی نو دغه انتظامي برداشت نه کړو. خو دغه انتظامي ته زه دا وایم چې خپلې رویې هم ټیک کې، خپل کارونه هم ټیک کې. کرپشن نن چې دا تاسو کم ناروا شروع کړې ده او د قام نوزي نو څو حکمرانان غله او څه دغه بیروکریټ غله او دغه صحافیان په هغې چپ نشي پاتې کېدی او هغې دپاره بیا داسې خلاف کاروی کېږي. نو دا خپلې ناوړې حرکت چې کوم څوک هم کوي نو دا بند دی کې صحافیانو سره دا ظلم او زیاتې پرېږدی. دا ملک سمول دی او دا ملک دپاره اواز دی. دغه یو صحافي طبقه پاتې ده چې هغه اواز پورته کوي او هغه تاسو ته خپل بدرنګ شکل ښیي، تاسو ته خپلې وعدې در یادوي چې تاسو د قام سره کمې وعدې کړې وي، هغه وعدونه تاسو په شا شوې. نو په دې باندې تاسو ظلمونه کوئ. خو صحافیان یوازې نه دي، د 400 صحافیان د هر ځای هغه صحافي سره ولاړ دی چې د حق اواز پورته کوي او ظلم ورسره څوک کوي. موږ یې ملګري یو. مننه. خوشحاله